بسم الله الرحمن الرحیم باب اذا قال من ذا فقال انا. ګوره مولانا صاحب د استیزان آداب چې د چا کور ته ځي اجازت ته نه غواړي السلام علیکم بیا به خپل نوم والی نوم نه پس چې هغه مانوس او مألوف شي تا وپېژني بیا به درته ورکولاو کې کله چې یو سړی تا ته د کور له طرف آواز درکړي من څوک یا من ذات دا دروازه چا وټکوله فقال انا نو چې چا انا وویلې کور والا به ورته ور نه کولاوي ځکه د انا مصداق دوست او دشمن دواړه زه یم پښتو کې څه وایي زه یم نو زه خو دوست هم کېدی شي دشمن هم کېدی شي د شپې دروازه ټکولې ووتې دشمن به یې مړ به وبه دې تختی لاس پې سر نه به دې ونیسي ګاډي ته به دې واچوي وایي که چا درته انا وویلې چې زه یم نو ور مه کولاوله وبه قال حدثنا الى اخره قال سمعت جابر يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فدفعت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا كانه حضور ویلې انا خو زم یم کانه کرهه ګویا کې زما دا طریقه بده وګڼله من رد فقال عليك السلام من رد فقال عليك السلام څوک چې جواب ورکي او په جواب سلام کې مسلم ته عليك السلام وایي عليك السلام وای د دې حکم صدا وقالت عائشه رضی الله عنها وعليه السلام ورحمه الله وبركاته جبريل چې ورته سلام اچولې ول رد الملائكه على ادم السلام عليكم ورحمه الله وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يعني عليك السلام من انا ذا شاب جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت خلاد واقعه ده بار تیر ده تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فانك لم تصلي فقال في الثانيه او في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل الكعبه فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى دې سړي قومو جلسه تمانیه پرې خور ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال ابو اسامه في الاخير حتى تستوي قائما وبه قال حدثني الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا باب اذا قال فلان يقرئك السلام الکه اوس یو سړی راشي تا ته وایي چې رحمت الله زل هریپور عالم فلان کې بتا سلام ویل نو ته به جواب کې څه وایي ادب تقاضا ده وعلیک وعلیه السلام پتا او پاغه دواړو د سلامي ولی هغه سلام را لېږل او تا راوړی ده علیک وعلیه السلام بوه وبه قال حدثنا الى ان عائشه رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرأ عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمه الله باب دلته خو حضور مخامخ د نو زکه وعلیک ونه ویل في مجلس فيه اخلاق من المسلمين والمشركين دا یو مجلس چې هغه کې کافرانو او مسلمانانو او منافقین او مخلصین مخلوط ناس دي آیا په دوی باندې سلام اچول او کنه تب قصد اراده د مسلمان کې کافر ته خو ابتداء سلام منه ده واقعه د سعد ابن عباده د بیمار پرسۍ ده او مخ کې تیر ده قال حدثنا الى اخر قال اخبرني اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته خطيبه فذكيه فاردف اسامه بن زيد وهو يعود سعد بن عباده في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه اخلاق من المسلمين والمشركين عبد الاوثان واليهود وفيهم عبد الله بن ابي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عجزت الدعوه ا څاروي د خره د خپو ګردونه چې په دې مجلس ورغله عبد الله ابن ابي د مخ داسې پوزه پټه کړه ثم قال لا تغبروا علينا وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقال عليهم انا استاد څه خیال دا روایت به څو ځلې تیر شوی کم سے کم انه لزل دا روایت له شه فقال عبد الله بن ابي بن سلول ايها المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤتنا به في مجلسنا وارجع الى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه بس خپل کور کې کېنه خبرې د خیری چې څوک درځي هغه ته وایي يغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك واستوى المسلمون والمشركون واليهود حتى جګړه شو په خپلو کې فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفض
فركبتهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال يعفو عنه يا رسول الله واصفح فوالله دی عافی او د صفې معنا مې ورته کړې وه ترک العقوبت او ترک الملامت ولقد استولى أهل هذه البحر على د مدینې خلکو اجماع اتفاق کړی و چې دته به د بادشاهي تاج او د مشرۍ پګړۍ به سره یې فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك د سوځېږي فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يسلم على من اقترب ذنبا ولم يرد الصلاة ولم يرد یو سړی ته ولید کبیره ګناه کې مبتلا ده مباشر ده بالفعل نو تا باندې سلام اچي جواب مو ورکوه تور باندې سلام ما چوه تر سوچ دی د خپل جرم نه توبه ونه باسي او د خپلو معاصیو نه توبه ونه باسي مې سلام اخله او مې پې اچوه چې درته پتې دا شرابي ده زاني ده قاتل ده جوارګر ده وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا تسلم على شربة الخمر شرابيانو باندې به سلام نه اچي إلى آخر عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم دیتا ترک الکلام و مهاجرت لله ویلی کی خا کعب او د دواړو ملګرو سره 50 ورځې پابندي و په مسلمانانو چې خبرې بنه کوي فأسلم عليه فأقول في نفسي وای ما به حضور ته سلام واچو د سترګو لاندې مې کته چې دی به زما په دې سلام جواب سلام باندې شونډې وخوځئ که ونه خوځئ حتى كملت 50 ليلة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر باب كيف ردوا على أهل الذمة السلام سلام اهل ذمه يهود نصارا هندو سیک تا ته سلام واچي تا سره دار اسلام کې اوسېږي نو ته به جواب څنګه ورکړې وبه قال حدثنا إلى آخره أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة گزاره کو عائشه الله نرمي خو خیال في الأمر كله فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم وبه قال حدثنا إلى آخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقولوا عليك وبه قال حدثنا إلى آخره قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم باب ما نزل في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره ګوره مولانا صاحب غرض د امام بخاری دا ده چې یو جاسوس سره لیکلی شوی خط چې هغه د مسلمانانو په خلاف ده نو د حقیقت الحال معلومولو دپاره د یو شخص په لاس لیکلی شوی خط چې د مسلمانانو په ضرر باندې خبرې پکې لیکلي وي د هغه خط کولاوول او د هغې د مسلمانانو په مخ کې لوستل جایز دی چې حقیقت معلوم شي کنه عام طور سره خو مسله دا ده چې یو سړی خط لیکي ته به ورته ګورم نه خو د حقیقت الحال دپاره چې خط مضمون و محتوا د مسلمانانو په خلاف ده تا هغه ښکاره کولی هم شي او د مسلمانانو مخکې پړاوولی هم شي لکه د حاطب بن ابي بلتعه خط وبه قال حدثنا عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال دا ګوره دیار لسکره ته روایت ده فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاتم بن أبي بلتعة إلى المشركين قال دا من يحذر على المسلمين چې په خط کې داسې خبرې لیکلې وي چې هغې کې خطره وي مسلمانانو ته تسير على جبل الله حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها فابتغي منګه اوښ ګونډک او ښځه م راښکته کړه قال صاحبايا ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب او لو جردنک یا بر بربندو اله چې خزه پوه شوه چې نه مې پرېږدي احوت بید الی حجتها اول خط بډه کیښه او بډې نه جګه کونسۍ کې کېښوده وهیه محتجزة بکسا غاټ څادر یې ځان نه تو کړی او بیا یې راوویستله
يا حاتب على ما صنعت قال ما بي ألا أكون مؤمنا بالله وبرسوله وما غيرت ولا بدلت نه مې دین بدل کړی دا او نه مې پریښی ده صاحب. أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهلي وماله قال صدق ولا تقول له إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله المؤمنين فدعني لا فلا أضرب عنقه. قال فقال يا عمر ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عيناي عمر. د عمر د سترګو نه اوښکې په دې لاړه چې ما د محبوب مخکې 2 کرته دومره جرأت ولې وکړه چې دعني لأضرب عنق هذا المنافق. باب كيف يكتب الى اهل الكتاب. امام بخاری وایي چې اهل کتاب ته دعوتنامه د اسلام لیږي نو هغې ته به ته کتاب او خط څنګه لیږي محتویات او مضمون به یې څه وي. وبه قال حدثني الاخير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه بنفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فاتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عديم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. باب بمن هلکه چې ته خط لیکې نو په ابتدا د خط کې به خپله نامه لیکې که د مرسل الیه نامه به لیکې. خط به د چا په نوم شروع کې د مرسل که د مرسل الی کاتب که د مکتوب الی سنت طریقه ده. کاتب مرسل اول به د خپله من فلان الی د مرسل الی او د مکتوب الی نامه به وروستو یې. وقال ليس الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبه فنقرها فادخل بها. دا مخکې ته د دین مساله و قرض راکه ګوام الله ده او که ذموارم الله. وقال عمر بن ابي سلمه عن ابيه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبه فجعل المال في جوفها وكتب اليه. د بني اسرائيل واقعه والا دې کې اول کاتب خپل نوم لیکلی و. ګوره حضرت سعد بن معاذ چې کله بنو قریظه قله او بړایسار کې ووایي نه کوزیږو تر څو چې سعد را نشي نو دا خو مې درته ویلو خندق نه باد که نه وه. ولې سعد انتخاب که بل صحابي ولې نه انتخاب و. تاسو ویلو چې د حضرت سعد سخرګني دلته وه. بنو قریظه وویلې چې د خپلې سخرګنۍ د وجې نه به په موږ اسانه فیصله و. دی خو په لاس لګېدلی او زخمي و که نه خندق کې خیمه کې و د مسجد نبوي مخې ته حضور ویل رای ولئ خره باندې کېنولی او چې رای ورسوی دی مشر ته خپل ودرېږئ و هغې کې خبره شوې ده. شام به قال حدثنا الى اخر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان اهل قريظه نزلوا على حكم سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم وقال خيركم فقعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودرېدل مشرانو ته جایز دي مستحب دي. فقال هؤلاء نزلوا على حكمك قال ستا په فیصله راکوزیږي. مقاتلتهم وتصبى ذراريهم فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. فقال ابو عبد الله افهمني بعض اصحابي عن ابي الوليد من قول ابي سعيد الى حكمك. بعضو ملګرو استادانو او اصحابو ماته دا ویلیو د ابو الولید په حواله او هغه د ابو سعید په حواله چې الى حکمک دا خلق هؤلاء نزلوا على حکمک التعالى راغلی ده بلکې راځي الى حکمک خو الى بیا په معنا د اعلی ده. باب المصافحه دی کله چې د یو چا توبه قبول شي کله چې په یو چا باندې د خوشحالۍ زیری وشي نو هغه سره مصافحه کول لاس ورکول په خیر مبارک شه وی دا هم یو سنت طریقه ده. قال ابن مسعود رضی الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. او موږ ویلو چې دا غیر مقلدین مصافحه په یو لاس وایي صفحه ویل کېږي یو لاس او موږ وایي چې مصافحه باب مفاعله ده الکف بالکف واقبال الوجه لاس بلاس کې ورکې او یو ببل مخ ته ګوري لیکن موږ مصافحه بالیدین وایو. آدابو کې مو ویلې علمني ابن مسعود وای کله چې حضور ما ته تشهد خوده یدی بین یدی کفی بین کفین نو خو په دواړو لاسو مصافحه ثابته شوه که نه.
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني. ما ته لاس راکه مصافحه او مبارکباد راکه چې توبه دې قبوله شو. وبه قال حدثنا إلى آخره قتادة قلت لأنس كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه د وسلم. محبوب په صحابه کې مصافحه و په دواړو لاسونو باندې قال نعم ولې نه و په دواړو لاسونو به صحابه مصافحه کوله وکفي بین کفی دا غټ ثبوت د زمنګل. وبه قال حدثنا إلى آخره قال حدثني أبو قيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب باب الأخذ باليدين. دا مصافحه و او مصافحه کول په دواړو لاسونو باندې وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیده په دواړو لاسونو یې کړی و. ما دې کې درته یو خبره کړې رحمت الله ووایه دا اوس سبو جمعې ورځ تېره شوه نو تاسو داسې ما چې درته وایي علمني رسول الله التشهد وکفي بین کفین نو حضرت نبی پاک چې عبدالله ته تشهد نو د نبی پاک لاس د عبدالله د لاسونو د عبدالله لاس د نبی پاک لاسونو او کله چې بیا د عبدالله ابن مسعود علقمه ته خوده بیا د علقمه لاس د ابن مسعود په لاسونو کې بیا چې علقمه حماد ته خوده ابراهیم نخعی ته بیا د دې علقمه د ابراهیم نخعی لاس د دې علقمه لاس د ابراهیم نخعی لاس وګه او بیا چې هغه حماد ته او حماد ابو حنیفه ته ابو حنیفه ابو یوسف ته ابو یوسف محمد ته دې ته مسلسل بیا خذل یدم وایي کنه. وبه قال حدثنا إلى آخره يقول حدثني عبد الله بن سخرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم الكف بين كفيه التشهد كما يعلم التشهد دومره اهتمام سره تعلیم را کړل لکه سره چې چاته د قرآن تعلیم ورکړي. التحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانيانا فلما قبض قلنا السلام عليكم وهو بين ظهراننا منګ ویلي واشهد ان محمدا عبده ورسوله په داسې وخت کې ویلي چې اقامدانی حیات او زمن په منځ کې موجود و. باب المعانقه وقول الرجل كيف اصبحت. مولانا صاحب معانقه غاړه ورکول دام جایز دي او قول رجل د هر قوم د هر قبیله د هر ملک دود دستور ثقافت کلچر دا او روایت جدا دي. یو ځل غاړه څوک درې واره څوک غاړه نه ورکوي یو د یو پسینه لاس دی بل د بل پسینه او قول رجل یو سړی بل ته وایي کیف اصبحت څنګه شپه په خیر تېره شوه دا ټول مسنون اعمال دي. وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله بن عباس رضي الله عنه اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه فقال الناس يا ابا حزن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصبح بحمد الله بارئا هیڅ شکم ته ویش وای ګیروي دی نه کولل. اے علی قسم په خدای زما خیال د تب درې ورځې پس د امسا بنده امسا بنده څه معنا تب محکوم یې درې ورځې پس نن خو د نبی دی برکت چې حیات د موت حاکمان خلګم قدر کوي چې د تر د او د تر زوی ده خو درې ورځې پس چې حضور وفات شي نو موت به بیا محکوم یو. عبد الاسا چې سړی امسا ته محتاج معنا محکوم. والله انی لارا رسول الله دا مې درته ویلیو سیتوفى فی وجهی دغه مرض کې حضور وفات کیږي فانی لاعرف فی وجوه بنی عبدالمطلب الموت. عباس وی د عبدالمطلب په اولاد کې چې څوک وفات کیږي ما ته د هغه چهره کې هغه نښې نښانې الله پاک ښیي ما چې د حضور چهرې ته وکتل نو د مرګ نښې پکې ښکارېدې نو که حضور وفات شو بیا به موت ته حاکمان نه محکومان زه چې ورشو حضور او د خلافت تپوس وکړو چې چاله به ورکوي که موږ ته یې راکوي چې موږ بنو هاشم په خپله خبره پوه شو لکه موږ حکومت جوړ کړو او که بل چاته یي نو فاوصا بنا زموږ مخکې به وصیت وکړي علي صاحب نه قسم په خدای که زه دا مطالبه وکړم که حضور وایي چې نه تاسو دواړو کې به یو هم نه بیا به زموږ تر مرګه څوک موږ ته رانه کړي وی حضور نه دا ورکړی لا اسألها رسول الله بدا مخکې تیر شو کنه وای یو سړی ته وایي یا فلان
لکه دا زری وغیره کې او بل تا ته جواب درکې چې لبیک اولب لک البابن بعد البابن حاضرم جی حاضر جناب و صادق استاد د حکم په منلو سعادت اصلم دواړه جایز به قال حدثنا الى عن معاذ رضي الله عنه قال انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ثم سال سعدا وقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم حدثنا هدبة الى اخره عن معاذ بهذا وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا والله ابو ذر بالربذة وقال ربزه دی ابو ذر کله ده كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا احد فقال يا ابا ذر ما احب ان احد لي ذهبا تاتي علي چې د احد برابر سونه یو زما په کور کې یو شپه تیره کی نو زدا نه خوخوم مگر ټول به زه صدقه کما یو 3 دینار به قرضې ته وساتمله مگر زه به مصرف کم دلته عقول په معنا د مصرف کولو د خدای په بندگانو داسې چیرته چې ضرورت او مصرف یې هغې ته بوره ثم قال يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الاكثرون هم الاقلون چې د چا مال او دولت په دنیا کې ډېری اغنیا دي خو شکر یې ادا کړی اغنیا دي خو مال حرام او د کرپشن د خزانو د دی بر ثواب په حواله ډېر کمی په آخرت کې الا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح يا ابا ذر حتى دې ځای نه خوځه مه تر څو چې زه نه یم راغلی فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فتخوفت ان يكون عرضا زه وډار شوم چې په رسول الله څوک حمله ونه کړل ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت ان يكون عرض لك ثم ذكرت قول زتلم اخستاسو خبر را یاد شول ذلك جبريل اتاني فاخبرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت يا رسول الله وإن ذنا وإن سرق قال وإن ذنا وإن سرق قلت لزيد إنه بلغني أنه هو أبو الدرداء فقال أشهد لحدثني أبو ذر بالربزة وای دا حدیث ما ته ابو دردام بیان کړ بیا زه ډېر خوشاله شوم ما وی چې دا راته ربزه کې ابو ذرم بیان کړی ده وقال ابو شيخ عن الاعمش ينقص عندي فوق 3 باب لا يقيم الرجل مما اصل کې دلته دا باب کې دا خبر ده لیکن په معنا د انشاء سره نه دی پاتې یو سړی بل سړی د خپل ځای نه چې دلته کینی م پاتوي اے خلکو یو مسلمان چې تا نه مخکې راغلی په یو ځای کې ناسته لا هغه ځای نه م پاتو چې ته بیا هلته کینې دا منه ده بلکې داسې ویل لږ دروغ وځئ مالم ځای راکړي قال حدثنا الى خير بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه باب قول الله تعالى اذا قيل لكم تفسحوا چې کله درته وی لګو خواره شي دا دایره لګه غټه کې لګ کولاو شي ففسحوا کولاو شي الله دې پتا سو کولاو رحمتونه راولېګل وبه قال حدثنا الى خير بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام رجل من مجلس ثم يجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا وكان عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه بعض من قام المجلس وبيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام څوک چې د خپل ځای نه کوربه میزبان د خپل ځای د خپل کمرې نه پاتې او څوک چې ناست دي او هغه اجازه ونه غواړي دویم او تهیأ للقیام کوربه او میزبان ځان پاڅېدو ته تیاری دې دپاره تعریض کوي میلمنو ته لیتقوم الناس چې دا خلک پاتې خو چې څوک په دې پوه شي هماغه د زینب بیبي واقع به بیا حضور به ورته بیا به راغی بیا به داسې پاڅېده چې دوی پاڅي خو هغې ناستو خبرې کولې وبه قال حدثني الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس تعينوا ثم جلسوا يتحدثون قال فاخذ كانه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام معه من الناس وبقي 3 وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلك څوک چې د چا ملاقات تزید تهذیب تقاضا ده مناسب ټایم کې دی لاړ شي روټۍ ته ورځي چې پخه شوې نه وي مخکې دی نه ځي
چې لاړ شو روټۍ وخوړه د کور خاوند دی نه تنګوي فورا د پاتې لاړ دی شي باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء او احتباء باليد وهو القرفصاء ته وکړه که نه یاد ده یو سړی کوناټي په ځمکه ولګوي زنګنونه ودروي زنګنونه خېټې سره جوخ کړي او احتباء خو په څادر چې څادر ملا نه راتاو کړي زنګون سره او دلته داسې وکړي د خپل لاسونو باندې احتباء وکړي د لاسونه د خپلو زنګنونو نه تاو کړي او د یو لاس ګوتې بل کې ورکړي نو دام یو صورت د احتباء ده دې ته قرفصا ویلی کېږي دا د تواضع د عاجزۍ ناسته ده به قال حدثنا الى اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبه محتويا بيده هكذا بيديه هكذا باب من اتقى بين يدي اصحابه مولانا صاحب مبارک څوک چې تکیه وهي د خپلو ملګرو په مخ کې چې بې تکلف وي ورسره نو دا جایز ده خباب ویتیت النبي وهو متوسد ببرده څادر مبارک کې تاو کړی او په هغې باندې څنګل ایښې وه تکیه وهلی وه قلت الا تدعو الله قربان ته دعا نه کوې فقعده کېناسته چا ته وکړمه فلانکي ته وکړه وبه قال حدثنا الى عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت چې و چپ شي حضور علیه السلام اسنه چې دی الله عذاب راشي څوک چې تیز روان شي د یو ضرورت دپاره او قصدن یا ایمرجنسي څه خبره پیښی د معمول نه تیز روان شي دا جایز ده وبه قال حدثنا الى اخره ان عقبه بن الحارث رضي الله عنه حدثه وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت ډېر تیز لاړ ولې لاړ صحابه ورته ویلې تاسو به حیران شوي چې زه څومره تیز کور ته لاړ وایي څه سونه وه د صدقې ما نه هیره وه ما زواج مطهرات ته حکم وکړه چې د ماښام نه مخکې تقسیم کوي په غریبانو باب السریر هلکه کټ جوړولم جایز دي په کټ څملاستلم جایز دي په کټ ناست او خوراکم جایز ده او دا کارونه نه د زهد خلاف دي نه د تقوا خلاف دي او نه د بزرګۍ رسول الله مبارک ته کټ جوړ کړی و آخر عمر کې او ناسته ملاسته به کټ باندې مبارک فرمایله وبه قال حدثنا الى اخر عن بن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وانا مزدجعه بينه وبين القبله تكون للحاجة فأكره وأنا أقوم فاستقبله فانسلوا انسلالا ما ځان خویه که په خویه کولو ګوره دا کټ ده ارزان پروت ده او دلته شاته حضور ولاړ ده او کټ کې عایشه صدیقه ده زه وده وم بیمار وم یو ټایم کې مې خیال شو چې دا خو حضور اوس که زه کټ کې کېناستم او سید راکوزېدم یا اخوه نو ما دا مناسبه نه ګڼله حضور چې سجدې ته لاړه ما د کټ خپو طرف ته ځان خویوه مغه شانته مې ځان د کټه کوز اوس خو پوه شوې که نه انسلال پېژنې ځان مې وښویوه د خپو طرف ته دا وسادتون نائب فاعل شو د الکیه دپاره چاته چې بالغ کې خدای شي دا د هغه تکریم و تعظیم د هغه د انکار نه کوي چې مقدار عن ابي قلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابي كذيد على عبد الله بن عمرو فحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وساده من ادم حشو اليف فجلس ګوره چامړه نه وه چامړې نه ټوټه نه وه چامړې نه بالغ جوړ کړی او ډګون پکې د کجورو پاڼې وي الله اکبر فقال لي اما يكفيك من كل شهر 3 ايام قلت يا رسول الله قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قربان دا لګي دي لګي نورې ما ورته ویل 9 وی دام لګي دي ما ورته ویل 11 وی دام لګي دي بیا ورته ویل لا صوم فوق صوم داود عبدالله نور چپ شه ښه روژه نفلي روژې د فرایضو نه پس صوم داودي ده یو ورځ روژه یو ورځ کوجاله وبه قال حدثنا الى اخر ابراهيم قال ذهبت الى علقمه الى الشام فاتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا خدای یو ښه ملګری راته نصیب کې چې زه ترېنه استفاده وکړم ابو دردا سره کېناستم ما ته وایي ته د کوم ځای ما وایي زه د کوفې یم وایي ولې هلته تاسو کې صاحب السر نشته حذیفه ابن یمان چې حضور ورته پټ رازونو د منافقینو نامې ښودلې وی الذي کان لا یعلم غیره
چې دنه غیر بل چاته معلومات نه و حذیفه الیس فیکم آیا د تاسو کې نشته دا او کان فیکم الذی اجاره الله علی لسان رسوله من الشیطان هغه شخصیت چې الله د شیطان د وسوسونو د پیغمبر په دعا باندې ساتل عمار او الیس فیکم صاحب السواک آیا تاسو سره نشته چې حضور سره به مسواک وساده او بالغ ګرځاو بن مسعود کان عبد الله یقرأ واللیل اذا یغشى والذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى بین ویل ابو دردا خو بشام کې وکنه نو دم د عبد الله ابن مسعود قرات ویلې والذکر والانثى نو د شام خلکو دا خو مخکې تیر د په د اعتراض کو وینې تا دا چا نه اورېدلی نو چې کله علقمه ورتولې چې دا خو د عبدالله ابن مسعود قرات د هغه به داسې ویلې فقال نو ابو دردا وایي ما زال هؤلاء همیشه وي دا د شام خلک حتی تر دې کادو یشککونني چې ما ته هم په دې قرات کې شک پیدا کړی او زما قرات ته نه منو وقت سمعتها من رسول الله او ما د حضور نه اورېدلی و قراتو کې یو قراتو دا خالصه د ابن مسعود والذکر والانثى بیا عبد الله ابن مسعود دا قرات پرې خېده ورست وما خلق ذکر والانثى چې کوم عام متواتر قرات دا غي تر ګرځیدل باب القائلة بعد الجمعة د غرمې خوب قیلوله باید د جمعې په ورځ روټۍ او قیلوله پس لمانځه نه وشي وبه قال حدثنا يحيى بن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة باب القائلة في المسجد الکه جمعات کې څو قیلوله کولای شي د غرمې خوب واوره طالبان تبلیغیان مسافر مجرد چې کور کې ځای نه وي واده شوی نه هغه ته اجازه شته او د دې نه علاوه اهل محله باندې کوي وبه قال حدثنا يحيى بن سالم بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب وان كان ليفرح اذا دعي بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم د په ډېر خوشاله ده فقال اين ابن عمك فاطمه د تر زوی د چیرته د جوړدنه وی چې خاوند وی چې زما د هغه منځ کې تلخ کلامی راغلی و زم غوسه کړم هغه غوسه شو لاړه وته کور کې قیلوله ونه کړل فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان انظر الکه تو ګور علي چیرته راغه ورته قربان په جمعات کې پروت د وددل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مزدجع وقد سقط رداه عن شقه فاصابه ضراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب دغه وخت کې د اسم کنیت دغه وخت نه ابو تراب شواله څوک چې چا کړه لاړ شي د غرمې ټایمي روټۍ وخوري زینه او هغه سره به تکلف یو دی هغه په کور کې اجره وینو د قیلوله که څوک یې جایز ده یعنی د چا ملاقات ته لاړ شي او بیا روټۍ وخوري بیا د قیلولې ټیم راشي او الته زید قیلولې وی او الته هغه ته تکلیف نه نو قیلوله کور کې کولای شي وبه قال حدثنا الى خير سمعت انه ام سليم رضي الله عنها كانت تمشد للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام النبي صلى الله عليه وسلم اخذت من عرقه وشعره وجمعت رسول الله مبارک د سر د ګومنځ سره چې کوم یختبه پرې وته هغه او د نبی پاک د بدن خوله به ټوله کړه دا به په نور خوشبویانو کې واچول تبرکن د سر به نور خوشبو زیاتېدل ثم جمعته بسكن قال فلما حضر انس بن مالك الوفاه اوصى اليه ان يجعل في حنوته من ذلك السك ويا كما شيشه کې چې د حضور مبارک خوله د ویختان دی هغه زما کفن کې لګ واچوي وبه قال حدثنا الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عباده بن الصامت فدخل يوما فاطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك دا روایت ډیر زیات تیر شو فقال الناس من امتي عرضوا علي غضاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ما درته ویلې چې دا د سمندر د پاسه بکشتو کې داسې ناستي ملوکن للسر لکه بادشاهان چې په تختونو باندې ناستي یا پشان د بادشاهانو وی قربان دعا وکړه چې د مجاهدینو کې الله ما راولي قال انت من الاولین اول ډله کې به ته اومیې دا غزوه په 28مه هجري کې د حضرت عثمان غنی په زمانه کې شوې ده معاویه بن ابي سفیان د شام گورنرو نو چې کله دی لاړه ولته سمندر نه کوشو او محرام په خبانه کې نست پرې وته بیا شهید شول
قلت ادع الله ان يجعلني منه فدعا ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ دو ځلې خوب ولیدل. قلت ادع الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت البحر والزمان معاويه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. او چې اوغ باندې کېناسته بیا پرېوتله او ورمې کې د غریبې مات شو بیا شهید شو بس.